الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دا واجب اتفاق ته چې زمونږه ملګرو د کومه موضوع انتخاب کړو حسن سلوک، دا زمونږ د ټولو یو ضرورت دی. د سیاستدانانو ضرورت دی، د استادانو ضرورت دی او د شاګردانو ډیر ضرورت دی. حسن سلوک دی ته وایي چې تبا سلوک خکې دا حسن ټکی چې دی دا په عربی کې په مختلفو طریقو استعمالیږي. لکه ته چې چا سره ښه وکړې نو هغې سره الف میلاو شي، احسان یې ورسره وکړو. څوک چې کوي نو هغه ته بیا میم ورسره میلاو کړي نو محسن ورته وایي. او د دې نه یو بل ټکی راوځي حسنه. دې وجې نه موږ په مانځه کې خپل التحیات الو ختمو چې موږ وایو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. دا هم د حسن نه وتی دی او دا دومره ضروري دی چې د قیامت په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ستا په تله د اعمالو کې چې کوم زیات ډېر دروند عمل دی هغه د احسنهم اخلاقا. بیا حسن لفظ بیا راشي، ستا حسن اخلاق به هلته ډېر کاونټ کېږي. د آخرت د ګټې دپاره حسن اخلاق او حسن سلوک ډېر ضروري دی. او د تعلیمي ادارې نه د وتو په وخت کې دی پاغی فارم کې په آخر کې لیکي کنډکټ ګډ بیډ یا ایکسلنٹ. نو گویا کې چې کله بلې ادارې ته لاړ شي نو هغه ستاغې سرټیفیکیټ ته ګوري چې په دې کې هغه حسن سلوک والا رول شته او که نشته. گویا کې هر ځای کې به دا ستا په کار راځي، په قبر کې به دې په کار راځي او په امتحان کې به دې په کار راځي. اکثر یو ټیچر د خپل شاګرد نه ډېر خوشحاله ځکه چې هغې شاګرد هغه سره تھروآوټ حسن سلوک کړی نو د ایگزام په دوران کې هغه داسې اخوا دېخوا کېږي دی ورته اشاره وکړي غلطېږي ځکه چې د ده سره یې حسن سلوک کړی. یو میډم وه مس انګریډ فرننډس نوم یې نو هغه د هغه شاګرد استاذه وه. نو چونکې دا میډمې چې د کالجونو هلکان هوټینګ ډېر کوي نو هغه تنګی نو هغې به تنګوله او هغه به نه تنګوله. نو په ایگزام کې د باټنۍ دوه فیملیزو سالونیسی اینډ مالویسی کیریکټر هغه په ایگزام کې لیکل. میډم ورته ولاړه وه نو د پاسه کیریکټر د یوې فیملي ولیکل او ښکته یې ورته نوم د بل ولیکو، لکه سالونیسی ولیکو نو مالویسی ورته ولیکو. نو میډم وی داسې کې او میډم وله ټیک کو ځکه چې د میډم سره حسن سلوک کړی و. دا د هغه انټرنل ایگزامینر وه او د هغه هلک کم سټوډنټ چې و د هغه لړه نه دا سوال وختو چې خدای دا مس انګریډ فرننډس ته نو چې دا مسلمانه شي نو ښه وی. او بیا هغه هلک چې کله میډیکل کالج ته لاړ نو هغه بیا خبره کوي چې زه د هغې ملاقات له لاړم. لکه د حسن سلوک یوه نښه دا ده چې شاګرد به د خپلو استادانو تپوس کوي د فراغت نه پس ورښکاره کېږي به. دا د حسن سلوک یو مظاهره ده. نو هلته چې بار په هغې بکشاپ باندې کم سړی نو هغه ته یې وی چې مس انګریډ فرننډس دلته شته که نشته په دې کالج کې بیکاز آئی وانٹ ټو میٹ ہر. نو هغه ورته وی توبه کر، اردو یې ورته ویله وی توبه کر وہ تو اب مسلمان ہو گئی ہے اور اس کا نام زیب النساء ہے. دا د حسن سلوک یو فایده کو فرض کا دی وجې نه قرآن او حدیث د ځای په ځای تا ته وایي. یو تا ته قرآن وایي په صورت قصص کې واحسن کما احسن الله الیک. ګوره یو لاجیکي یو ایموشنل اپروچي یو لاجیک اپروچي. ایموشنل اپروچ دی ته وایي چې هلکه ښه خوی کوه، ښه خوی ښه شی دی، دیس از سمثینګ ایموشنل. او بل طرف ته لاجیک دی. لاجیک دا دی چې ستا سره چې خدای کوم ښه کړي دا خو ستا حق نه و که نه. دومره ښکلی وجود یې دله درکړی دی، ستا بلډ شوګر وشو هغه نارمل راغی، ستا ویټ صحیح دی، ته مشر یې نو تا له الټراساونډ وکړو نو پراسټیټ 10 ګرام دی 14 ګرام دی، د خلکو هغه 90 ګرامي خلک واړه بول نشي کولی او ته ټیک ټاک یې حالانکې په عمر کې دې ته ښی ته زیات یې. د دې مطلب دی چې دا تا سره چې کوم ښه الله کړي دي دا ستا حق نه و.
نو تم د هغې خلقو سره ښه وکړه چې د هغې حق ته نه ګڼې خو هم ورسره ښه وکړه. نو حسن سلوک د پاره بیسک دا دی چې ته په ذهن کې دا راولې چې زما سره الله څومره ښه کړي، نو الله وایي چې ما چې ستا سره ښه کړي نو تم د خلقو سره ښه کوه که نه. نو احسن کما احسن الله الیک، خدای ستا سره ښه کړي د خلقو سره ښه کوه. نو بیا وایي چې که ته ښه نه کوې نو چې ښه نه کوې چې حسن سلوک ستا نه نو څه به بد سلوک وایي، بد سلوک جنګونه جوړوي. نو چې کله جنگ جوړ شي نو څه وایي ولا تبغي الفساد فی الارض، دا خو تا فساد پیدا کو، چې فساد دې پیدا کو نو ته به څه شي ان الله لا يحب المفسدین، د خدای به بدي شي. نو چې د خدای بدي شي د خلقو به هم بدي شي. وایي دا ټول ورانې دی کوي دوه ډلې که نه د هغې په منځ کې هغه مشران زوروري، نو هغه یو د خولې نه دغه ځي توقانې ځي، د بل د خولې نه ځي ګډې وډې. وایي بله ورځ ویل لکه مذاکرات، وایي مذاکرات چا وکړل؟ وایي مړه د مذاکراتو سړی خو پکې پلانې دی او پلانې دی، دی نور خو صرف د جنګونو مړه نه دي. نه حسن سلوک والا سړی چې دی هغه بیا په روغه کې په کار راشي، یاره وایي ته سره مذاکرات وکړه ما خو پکې څه پرېښې نه دي. نو حسن سلوک دومره ضروری دی چې د ډېرې ورانه په ودانې کې د بدلولو دپاره که هغه د سیاسي ډلې که هغه دوه ملکونه هغه سړی به کوي چې هغه حسن سلوک کوي. دا حسن سلوک دومره ضروری و چې د الله رسول د یو سړي په باره کې حضرت عایشه به ته وویې چې دا د خپلې قبیلې خراب سړی دی. نو کم چا په باره کې چې د الله رسول فیصله وکړي دا به ریشه خرابي. زه یو سړي ته وایم چې دا خراب دی نو زه به غلط یم دی به ښه سړی، ځکه زه خطا کېږم. او بل سړی ما ته ووایي چې دا ډاکټر صاحب خراب دی، کېدی چې هغه خطا شوي، خو د الله رسول خو نه خطا کېږي که نه. نو چې کله هغه عایشې به یې ته وویې چې دا د خپلې قبیلې خراب سړی دی، خو بیا چې بار ته ووت وی په خیر راغلې څنګه یې ښه د چای او د اوبو ست یې ورته وکړو. نو حضرت عایشه ریانه شوه رضی الله تعالی عنها. نو چې کله رسول الله کور ته راغی نو ورته وی حضرت تا خو چې دا خراب سړی دی تا خو له ډېر لیفټ ورکړو. نو هغه ورته وی عایشې د قیامت په ورځ به د هغې سړي ډېر زیات بدحالي چې د چا خوی او سلوک دومره خرابي اتقاء فحشه چې د هغه خوله دومره خرابوي چې خلق اس سے ملنا جلنا چھوڑ دے. بعضې بدقسمته داسې یاره دا خو ډېر ښکلو خلقو بچی نه دی، وایي دی خو خوله یې دومره خرابه ده چې بس چې په شاتې ځای نو ښه وي. نو خلقه یو سړي بل ته وی پلانې چې مخې له راشي که نه نو زه ورته لار بدلوم. نو چې بیا خلق تا ته لار پرېږدي که نه لار بدلی، دا سړی د خدای نه دی خوښ. نو حضرت عایشې رضی الله عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي هغه سړی به د قیامت په ورځ بیا ډېر بدحالي چې دشمن سره بد سلوک کوي. مطلب هغه دشمن و که نه چاته چې رسول الله وایي چې دا د خپلې قبیلې خراب سړی دی. نو حسن سلوک به ته د ګناهګار سره هم کې او د ښه سړي سره خو به یې کې. دیو جنه قرآن او احادیث ځای په ځای په دې زور ورکړی چې ستا سلوک چې دی دا ښه پکار دی. نو یو ځای تا ته څه وایي واحسن کما احسن الله الیک، نو بل ځای راته څه وایي امر الله تعبدوا الا ایاه، خدای دا ډیسایډ کړی دا وقضا ربک الله تعبدوا الا ایاه، دا اٹ هیز بین الریډي ډیسایډډ چې عبادت خو به د بل چا نه کې. خو وبالوالدین احسانا، حسن سلوک معامله به د مور پلار سره کې. ګوره د مور پلار نمبر د چا نه پس دی؟ د خدای نه پس دی. د دې نه بل غټ قیمت دی خدا ده چې سجده خو به ورته نه کوې که نه. نو دې وجې نه وایي باپ بنو خدا نہ بنو. تو اکثر پلاران خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں جو بیا شکست خوري. هغې زوی ته وایي چې یاره خو یا به په دې وخت کور نه وځې دا ښځه به دې د ځان سره وباسې او روژه ماتي ته هم نه پرېږدي. دا د مازدیګره د ماښام وخت ولې یہ باپ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے ادې په دې نه پوهېږي چې دا زه زیاتی کوم. نو الله تعالی ورته ښوولې ده چې الله تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا، حسن سلوک معامله به د والدینو سره کې. دې وجې نه د حسن سلوک تقاضا دا ده ولا تقل لهما اف، چېرته ورته هغه الفاظ ونه وایې چې په هغې هغه زړه ازارېږي. لکه ته وایې اوهو دا دې څه چلو کو، په کم ځای کې دې خراش کوې تو کو، یا خدایه پاکه ملک دې ټول څښا کو، دا به ورته نه وایې. ولا تنهرهما، رټې به هم نه. نو ګویا کې چې کله ته د حسن سلوک سټارټ کې نو د کور نه به یې سټارټ کې. نو هغه بچي او هغه خلق ډېر ښه خلق دی چې د هغې نه مور پلار رضایي او د مور پلار سره هغې حسن سلوک کوي.
ډیر خلک موږ پر خپل ایکسپیرینس کې پر خپل فیلډز کې لیدلې دي چې بار ډیر خي په اجره کې ډیر خي په سیاسي پارټۍ کې ډیر زیات نومي په سټیج باندې ډیر ښه تقریرونه کوي خو چې تاسو ته وایي چې وایي ته په خدای یقین وکړه چې په 13 او 16 کالو کې کو د خپل مور ته غږ کړي او هغه مور وایي دې ګوره په ما باندې وته ځان بد ښکاري مستاوه پیړو خوږ شي چې ګوره د هغه مور چې تحت قدمها د غیر خپو د لاندې جنت دی اره د نه خپه ده نو حسن سلوک د بار د خلکو سره خله خلکو یې په اجره کې په کلی کې خوش آزاده دي نو وای په کور کې خراب دی ځکه د حسن سلوک فیلډ د خطا کړي دي نا سکول کې استاد صاحب خپل شاګردانو ته وی موږ له د جنت خاوره پکاره نو بس یو الکو هغه پاسې وې زه براوړم نو د الکان وته ماریان شو او د استادان وته ماریان شو چې دا په دې رقم ځای راوړي یو سبا چې کتل یو په دغه کې خاور راغستې و پلاستیکو په تیلې کې نو دی وته وی بچي دا د کم ځای نه راوړه ناغه وی تاسو وی چې د مور د خپل لاندې جنت نه چې هغه خپې کم ځای وین دا غینه ما خاور راوغسته دې ته وی چې دا په ذهن کې دومره دا خبره ناشته وا چې هغه وی چې ګینه دا جنت دی چې چا په ذهن کې دا کینی نو د کم وړونه د کم الکانو نه چې خپل مایندې خپي ته پوښي چې د حسن سلوک پرچا دی فیل کړه د کومونه چې پلاران خپي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طرف ته د مور په باره کې ویلو نو هغه سړی ته تپوس وکړو صحابي ته تپوس کوي احسن صحابتي من احق بحسن صحابتي څوک ډیر زیات زما د حسن سلوک مستحق دی ګوره حسن سلوک والا الفاظ په دغه کې په احادیثو کې او په قران کې هغه حسن والا الفاظ راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی هي امك هي امك هي امك هغه درې پیری وی بیا نو وی درې پیری وی ستا مور د دې ستا د حسن سلوک مستحق ده نو کوم الک چې خپل مور سار کړی چې کله هغه گئی پخې کې نو دی وی زا گئی نه خورم چې کله پراټه پخې کې نو دی وی زو سپوره خورم چې کله سپوره پخې کې نو وی مال خو بسکټ پکار دی یا ټوس پکار دی نو هغه وی یاره زه خو تا بقله راوستم دا لک چې دی حسن سلوک د خپل مور سره نه کوي او مور وی چې دی وزي نو زما وګیس پکې شي نو دلته کې د پرچه فعل کیږي خو بل طرف ته د والد سے مبارک سوی رضا رب فی رضا الوالد که بابا جی دې نه خوشاله نو رب به نه خوشاله دا فارموله شو چې د دې سړی نه باباجي خوشاله دی کنه نو چې باباجي خوشاله نه بعض مفتیانو او خيارو خلقو ته فارموله راستلې ده وی چې څو وخت باباجي تا ته دوا کوي کنه او ستانه خوشاله نو په دې وخت کې ته پوښه چې الله دا نه خوشاله دی نو چې الله خوشاله نو ضرورت اپلیکیشن ولېګا چې ساين نه کیدله ځکه چې پرنسپل سیب څو په موټ کې نزول بیا پیپر وسم ناغي ساين کی فارورډ کی چې کله به موډ نه وې نه کوي نو ماته هغه نوکر و ير اوس په موډ کې دی اوس دن نو اوس بدلو کی اریشا چې ورشو ير وینن خوشاله جوړه شو داس خاطر له کو د قشان الله تعالی چې کله خوشاله نو طالب داس خط کوي نو هغه انډیکیشن سره چې کله به خوشاله هغه وخت کې به خوشاله چې کله ستانه بابا خوشاله ځکه هغه فارموله ده کنه رضا ربي فی رضا الوالد نو شرط تا پورا کو نو اوس هغه مشروط موشي کنه ما والد صاحب خوشاله ده نو موږ بلو یو کس د نندارې لاړو دا غریب ډیر بیمارو نه بچی دي چاپیره ناسو ناغه ماته وی ویره دی بچو می ډیر زیات خدمت کو به خدای دې خوشاله کی یو بچی ماته وی به زمونږ د بابا په صفت کې ډیر زیات شوم دی مې په دې وخت کې خدای ډیر خدای زر خدای ته سوال کوا ځکه دې خوشاله دی بره باغم خوشاله نو که سارمان دی چې هغه پوره شي دته وی ګولډن چانس یا ګولډن اورز چې دا استعمال کې نو د حسن سلوک باندې مستحق چې ستاره ستا فیملی دا او بیا پلار پځای مشرور د پلار پځای دی آسان فارموله ده او کشرور د زوی پځای دی او مشرخور د مور پځای ده او کشرخور د لور پځای ده دی وجنه چې دا ډیسټریبیوشن ته کې نو چې کله د مشرخور سره خبرې کې نو ایز ا مدر به کنسیډر کې اکل چې د کشر سره خبرې کې نو ایز ا چایلډ ایز ا بچی به ته کنسیډر کې نو بیا به دا حسن سلوک والا فارمولا ته د کورنا بته وګټي نو بیا ورپسې سوی چې وآت ذل قربا حقه والمسکین ستا چې بیا د حسن سلوک کم خلق مستحق دی نه بیا ستانه سبیان دي چې تر دنه خوشاله ترور دنه خوشاله ماما دنه خوشاله مامی دنه خوشاله هغه شر ډیر خالق ته نو یره وی ټول خلق وته دوا کینو بس په چپ خپل باندې چې تاسو کارو وای پاکه ساتي کړي چرته تعالی سره پرابلم نه جوړي د لک د حسن سلوک پیپر چې دی دا وس د نسبیان او رشتہ دارو سره پیښ شو
هغه سړی ډېر بد قسمت دی چې ته د هغو کلي ته لاړ شې تا ته خپل شاګرد میلاو شي اته ورته وایي چې بچی د پلانو کور به راته ونښې نو هغه تا ته په جواب کوي چې زموږ سره ورانه ده د ورایه به یې راته وښیم خو مونږ هلته نه ځو. This is something negative. دا تا نیگیټیو فیلډ ورکو. پازیټیو دا دی چې ته وایې چې ښه جي بس ته دې خلاص یې ورکه زه اوس یې ځمه او زه به یې دله اوس راولم. نو ته به د حسن سلوک پیپر به ستا الو کلیري چې ستا د خپلو نسبیانو سره هم تعلق ښیي. دې وجې نه یو فارموله جوړه کړې ده هغه دا چې ته لایف تیری که نه شرعي لایف د هغې لپاره به ته یو څلور پوینټونه دي چې دا به نه یېرې. لومبنی پوینټ دا دی چې هیڅ چاته به نقصان نه رسوي دې ته دفع مضرت وایي. ستا د لاسه که ته ډرایوینګ کې چې هم ته څوک تنګ نه وي که ته پارکینګ کې چې هم ته څوک تنګ نه وي که ته موټر سایکل چلې هم چې ستا سلنسر داسې نه چې شوري چې خلک په غوږونو کې ګوتې ږدي او هم چې ته ون ویل رایډینګ به هم نه کې چې ته په یو دغه نه ټول خلک وایي چې دا لږ مست شوی دی د پلاني زوی دی او خدای دې املا ماته کړي. اوس بله ورځ یو هلک مړ شو او یې چې ون ویل رایډینګ یې کوو او بیا فیسبوک له هغه ورکړو چې شناختي کارډ یې دا دی د 400 کره سزا یې دی او پته یې لګي نه په علاج کې یا په هغه هسپتال کې پروت دی. خدای ورسره ووایي چې په یوه پایه باندې روانو نو دې وجې نه د حسن سلوک نه کوو دې چې دی خلق تنګوي دې خلقو له نقصان رسوي. نو نمبر 1 چې دی ضرورت دا دی چې ته به چاته نقصان نه رسوي. د هغې دپاره ریفرنس چې دی هغه څه دی المسلمو دا غالبا تاسو ټول له دا تم نه په بره به د هلکانو له ورځي المسلمو من سلم المسلمون من لسانه ویده. وګوره ان ستا د ژبې نه ته چې سټیټمنټ ورکې ته چې خبرې کې لسان یې مخکې کړی دی ته چې تقریر کې ته چې ټویټ ورکې ته چې پوسټ ورکې د هغې نه خلق به بچي. نه به د چا مور یادې نه به د چا خور یادې نه به د چا خاندان یادې هر وخت به سره دا غمي چې زما د سټیټمنټ نه زما د تقریر نه چاته نقصان ونه رسي. لسان یې دې ته وایي او ویده چې اصل نه چې ستا د لاس نه چاته تکلیف ورسي. نو دفع مضرت دا ستا یو ډیوټي ده. 4 پوینټونه مونږ کوو. نمبر 1 چې ته چاته نقصان ونه رسې اکه ستا نه چاته نقصان ایون که تا نسوار بې ځایه تو کړل ایون که تا سګرټ بې ځایه وڅکل نو دا هم د هغه پیسې سموکر دی د هغه نه جوړ کو او تا هغه ته نقصان ورساو. نو چې کله ته دا سوچ کې که تا شور ډېر کاو که تا خبرې په زوره کولې که تا مسلسل په موبایل باندې خبرې کولې ټوله ملګري د نه تنګو چېرې دا سړی به کله غلی کېږي. نو ته به کوشش کې چې ستا نه چاته نقصان ونه رسي. دا ړومبنی پوینټ دی. دویم پوینټ بیا په دې پسې دی چې ته به کوشش کې چې خلقو ته پیدا ورسې دې ته جلب منفعت وي. د وړاندې لپاره ما دا حدیث ریفرنس پیش کو چې من سلم المسلمون من لسانه و یده. د دویم دپاره دا دی چې ته خلقو ته پیدا ورسې نو پیدا باندې کو ستا خرچه راځي نو هغې ته څه وایي تطعم الطعام په خلقو روټۍ وخورې یعنې ته ایکسپینسز وکړې چې ستا ټیکټ به زه ورکړم ستا دا کتاب به دله زه راوړم وی پیسې شوي دي پیسې نشته دا تطعم الطعام تا هغه له څه ورکړل تا هغه ته روټۍ ست وکړو او تا هغه ته د اوبو ست وکړو او تا هغه له بسکټ ورکړل او تا هغه له د خپل روټۍ چې تا کومه ځان سره د کور نه راوړې وه د هغې نه دې وله ورکړه خو په دې خو خرچه راځي که نه نو خو په خرچه نه راځي نو ورپسې څه وایي وتقرأ السلام علی من عرفته ولم تعرف چې څوک پېژنې څوک نه پېژنې هر چاته سلام کوې دا خو ته احسان دی که نه. نو دویم پوینټ دا شو چې ته په لارې روان یې چې څوک په خیره درځي نو هغه ته وایي السلام علیکم. نو چې ته کور ته ننوځې نو خپلې مور ته وایي السلام علیکم. نو کله چې د پبلک سکول وړوکې خپل سکول ته خپل کور ته لاړ شي او د کور په زنانو سلام واچي نو هغه یاره تا چېرته د سم ارګنایز یا د سیولایز سکول هلکان دي چې په هغې کې تربیت واقعي ښه ورکېږي. خو که ته ورشه بس تا هغه ځای وغورځې او په جړا شي یا په کنځلو شي نو د دې نه پته لګي چې ستا انسټیټیوشن ستا تربیت نه یې کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته 2 پوینټونه ښوولي په یو باندې خرچه راځي تطعم الطعام نو که وسته کېږي بجټ د سره یي خو چې په خلقو وخوروه خو که ته وایې چې نه نو وتقرأ السلام نو هر چا ته سلام کوه که نه. دې وجې نه چې ته پېژنې که نه پېژنې چې په چا باندې په سلام کې مخکې شوې د دې نه دا پته ولګېږي چې ته متکبره نه. نو دا دویم پوینټ شو چې د حسن سلوک دویمه فارموله دا ده چې ته به خلقو ته د فایدې رسولو کوشش کې او په هغې کې یو دی سلام. اوس یو سړی په داسې لار روان دی چې هغه لار اخوا چې ته کنده ده یا به وښویږي نو ته یې بچ که که نه ورته ووایه یاره دا لار کې خټې دي ته په دې بله لار لاړ شه. یا دغه ځای کې یو سپی دی خوړل کوي نو دغه سپی به دې وخوري اوس داسې مزه دې خوا لایټ نشته اخوا لایټ بل دی ته به سوچ کوې چې هر چا ته خیر په کومه طریقه ورسې.
تقرئ السلام او دغه به خلکو ته سلامتی رسې. دا دو شو. دریم نمبر چې دی چې ستا لپاره کوم پوینټ دی د حسن سلوک هغه دا دی چې یحب لاخیه ما یحب لنفسه. په ځان د عزت سوچ دی نه بل دی ولې نه سوچ دی وجه نه چې سړی پاس شي نو ته ول په منډه مبارکي ورکا اگر که ستا زوی فیل شوی ځکه چې ته کو فاس شي نو ته په دې خوشحالي کې چې سړی د تعالی مبارکي درکې. یو سړی د تا انکریج کی یو سړی د پتا کلیپینګ وکي یو سړی د ستاره لپاره ناری ولګي نو چې ته په بل ولې بیا خپه کېږي. د دې وجه نه چې کوم عزت ستا په ځان سود دی هغه چې ستا په بل هم سودي دې ته وایي مساوات. یحب لنفسه ما یحب لاخیه ما یحب لنفسه. نو کو فرض کا تا خپل جامع غوستي اته وای چې چا مبارکي راکړي نو کو بل خپل جامع وغوندي یا خپل گاډي کې راشه کوشي نو ته وای کنه نوې دی واغستو او یره دا ډېر خمزیدار گاډي دا وته وای نو چې ته ځان باندې کوم عزت سود دی چې هغه عزت دی په بل سودي نو بیا به تر حسن سلوک دا درېمه فارموله ده. ادا به یادوي څلورمه فارموله ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرمت باندې به کمپرومایز نه کې حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. چې ټول خلق یو طرف ته شي کو پای کې ستا مور ستا پلاری اغم خو چې د پیغمبر په حرمتي راځي نو پای کې ملګرتیا نه کوي ځکه چې د الله رسول ته د هر چا نه زیات خوب دی پاغي کمپرومایز نه کوي. ستاره ډلې پرې سړی دی خو دې سې کار یو کو چې پاغي کې توحید رسالت راځي ته ځای ملګری نه ځکه چې په دې باندې په دې قیامت باندې زستا سره ملګرتیا نه کوم. نو د حسن سلوک څلور پوینټونه شو. نمبر 1 چاته به نقصان نه رسو. نمبر 2 هر چاته به فائدہ رسو. نمبر 3 په ځان چې کوم عزت سود کیږي او بل باندې هم زموږ سود کیږي. او نمبر 4 محبت ایکسټریم محبت په صرف د الله د رسول سره. دا څلور پوینټونه دي. دیو جن موږ خپل کوشش کوو چې موږ په دې غیر چا پیره وګرځو او موږ دا معلوم کو چې د هر چا دغه څه شی دی حسن سلوک څه دی. ګوره یو خدا دا چې د یو سین پیش کوي چې مرګ نه پس یو سین دی هغه سین دی چې الله ته بنده میلاو شي نو الله دې خپل بنده ته سوي ګوره د الله ګیلې ته ګوره زما بنده زنه جوړ شوم ته زما ته پوس لنه راغله نو دې به الله ته وی چې الله تم نه جوړ کېږي ناغه ورته وی چې ستا په گاوند کې پلانې نه جوړو نو کتال تراغله وې نو زه به دې لیدلم. دې ته وی حسن سلوک چې تا ته دا پته چې پلانې نه جوړ دې چې زه ته پوس لاړ شم اګه فرض کا هغه سم میډیسن استعمالي او هغه ما سره شته چاول اوسم کاغه ته د پار سفرات چا خولې دي چې هغه ول اوسم نو دا حسن سلوک چې ته نه کې نو الته د نبر الله ګیله کوي چې زنه جوړو ما ته زما تاسو له راغله نو زما ستاره لپاره بل فارموله دا شو چې د قیامت کم سینز دي کنه نو یو سین پکې دا دی چې د قیامت په ورځ باندې الله خپل بنده ته وایي چې زنه جوړو ما ته نه راغله چې ستا په گاوند کې څوک بیماری او ستا په کلاس کې څوک غیر حاضری او ستا په سټاپ کې څوک نه راغله او خلک وایي چې نه جوړه دي چې ستا په ذهن کې یکدم دا سوال راشي چې کېدې چې قیامت پر ورځ خدای پاک ماته چې پلان نه جوړو ته تاسو نه وتلې دا خو زنه جوړو ما ته نه راغله نو بیا به دا تا په حسن سلوک باندې دغه کې آماده کی او بیا دا چې ته په کومه کټګوري کې دا پیرنټس خود شریکو چې بل والدین احسانا بیا دا چې زمونږ د ملګرتیا شریک وا چې په ملګری دغه شی سود کیږي چې په ځان دي سود کیږي خو بعضی ته یو سپیسیفیک ګروپ لکه ته استاد نو چې کله ته ټیچینګ کې نو بیا د حسن سلوک کرایټیریا دا چې ستا په ذهن کې یي چې دا به زه فالو کوم ځکه چې د حسن سلوک مرتکب شم ودا څنګه ودا دې چې چې معاشره کې حسن الو پیدا کیږي چې ته حسن سلوک کې ګوره دا آبادی چې دی دا په ولاړ په خپل بنیادونو دی نو بنیاد انصاف یا عدل دی خدا خپل احکاری دی رنگ روغند وجنه دا ځای په ځای چې په کوم لیکل شوی دی نو خلک دې ته ګوري بنیاد ته څوک نه ګوري دورای چې کوم شی سره متاثر کوي نو هغه د یو معاشره حسن سلوک سره متاثر کوي نو ته یو ځای ته لاړې لکه ته اسلام آباد ته یا ابټاباد ته لاړ شه هلته جومات ته لاړ شه په خدای په چاره ته خیر علی وي دا سړی دا خیال چې زه میلمه یم دیو جن زمون کم کسان چې ابټاباد ته په حالاتو کې تلو نو هغه یو زمون ملګری مونږه نندارې لاړو هغه ماته ډاکټر صاحب په خدای یقین وکړه چې سلوي خورځي وشوي یا یو میاش وشو او په دې جومات کې زمون کوم ماته چا ویلي چې میلمه په خیر علی یا تاسو کې او چې کله ته کالام بحرین او کاټلنګا ثوابای ته لاړ شي او یا خصوصا دغه په دې کې ډېر مشهور دي دا شانګلې والا شانګلا پار ته لاړ شي نو ټول د چاپیره شوی میلمه په خیر आले ا میلمه زمونږ څخه خدمت شته
بیا راته وایي په هوټل کې به ډوډۍ نه خوري، مونږ قسم کړی دی چې تا به روټۍ لبیام. نو هغه چکېسر والا مشهور وي په چکېسر کې هوټل نه وي. زمونږ پکې خو څوک اشنا نه و، نو ما ورکړه ټیسټ کوي. نو مونږ په چکېسر ورلو، نو چکېسر سره له ودرېدو نه جومات نه خلق راووت. نو هغو مونږ ته یې مېلمنو ډوډۍ خوړلې، یاره مې چکېسرو ګټه مې کړه. ما اورېدلي چې ستاسو په دې ځای کې هوټل نه وي. وی نه مېلمه په تا مې وی شک دی. وی ته کوم ځای؟ نو ما ورته زه تورسه کې یم. زر د تورسه کې یو دوه نومونه واخیستلې، پلانې پېژنې. دې ته وایي حسن سلوک. بل طرف ته اسلام آباد کې وړوکي جومات کې مونږ مونځ کاو، ډېر شی مونځونه هم پکې وکړل. نو هغه یو سړي به تبلیغي نصاب راواغی، نه پس به یې درس کاو، او هغه بل امام نه امام استاد ما وی مې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به سلام وګرځاو که نه، نو مقتدیانو ته به یې خپلې خبرې کولې، مقتدیانو به ورته خپلې خبرې کولې، څه خوب به یې لیدلی. نو مې که فرض کړه ناشنا سړی به یې راغی، د هغه نه به یې تپوس وکړو. نو مې ته امام یې، نو که ته زما نه تپوس وکړې چې مېلمه ته کوم ځای نه راغلی، نو ته پیغمبر په مصله ولاړې، یاره هغه داسې کچه شو، داسې ساري وې بې واقعي. مې ګوره په شاه فیصل مسجد کې کومه مونځ وکړو، اول ته رانه چا تپوس ونه کړو، هلته خو ټول د بار خلق وي، نو هغه خو زه نه ګناهګار وم، خو دا خو د محلي جومات دی. نو که ته تپوس نه کوې، نو لکه زه به ما ته به ځان ډېر زیات عجیبه نه ښکاري. نو هغه به بیا زما هغې بچو ته ویل ډاکټر صاحب به بیا کله راځي، او ما ته یې ډېره خبره کړې وه. نو اکثر دی چې حسن سلوک تقاضا دا ده چې ته میلمه وینې که نه په کوڅه کې، نو هغه ته وایي چې یاره، نو اکثر دا بعضې خلک خصوصا په دې شانګله منګله کې موږ دا ډېر لیدلو چې تا به وایي چې ډوډۍ وخورئ که نه، روټۍ له راشئ که نه. دې ته وایي حسن سلوک چې ستا د فارینر سره آوټسایډر سره چې څوک راشي او ته یې تپوس کې، او هغه د هغه نه تپوس کې. نو په فرض که ته ټیچر یې، نو ताला बस के नंबर 1 खबर दादा चिस्ता सीखना और सिखाना कार दे। नो आप इसको तनख्वाह के साथ रिलेट न कर ले। ज़का चे वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अल्लाह। तासो बगोरे ढेर शे PhD उस्तादानी चाहे प्राइमरी उस्तादी होता मिलाओ शे विद PhD करे दे और उस पे इंटरव्यू के ऊपर इब्दा क्या हस्ते दिल गाने दी पकाश जिद दजान स्पख कार्य शे पदे ज़का दे द खल्क़ तरबियत कई पदे बाने दे खपरे तनख्वाह तब न गोरी दे बदाए खल्क़ दिस सर्विस कई ज़का दा हुस्न सलूक थे और लाइफ लॉन्ग बदे शागिर्दान तबिया यादी चराग़ मुंताग़ द BSc फार्मूले पमेट पबा के प्राइमरी के या पसोरम पिंजम के खोले नो उस्ताद पारा वसे वो गोल्डन चांस थे नो द उस्ताद द पारा द हुस्न सलूक रुम बने शर्त कम उलमा व खोले रे आगादा चखपल उस्ताजी चिदा अखपल सीखना सिखाने का अमल चिरे इसको तनख्वाह के साथ कोरिलेट न कीजिए बल्कि तनख्वाह तो पजेन के रावलमा ज़का च पदी के में पैसे ता मिलावीगी नो को अर सुब्र डेरी नो अगस्तार दी सबक मुतबादिल नशिके दे ज़का बाज़ जुना दिसी च दागे कीमत नहीं लका सबक शो न सबक बस कीमती लका माता च कम उस्ताद मैथ्स खोलियो अब बागे मैथ्स बाने मा पलकाओ प करोड़ों रुपए वगटले नो आगा बदल आगा त जनशम वर्गरजवले आगा दे खुदाय बदल वर्की द दे वजन बाज़ शि बदल नहीं دا کوم تنخواه روټین چې دا خاصه هغه د ډیلی ویجز دي چې ستاسو گزاره بم روانه زمون بم روانه خدا ستاسو هغه سبق قیمت نه نو تم دې سموای چې راز دومره ګران سبق خېما او مال دام را کوي هغه یو پبلک سکول ته مونږ تلو نو ماته ویرا و زمون سره ام فیل استادان راغلي او شرط راته یې چې د ووم نه پاخوا میث نشم خوره حالانکه د میث کې ام فیل کړي دي نو بیا کستا کمزوري دی چې ته وای چې زه د ووم نه پاخوا میث نشم خوه او کړي دي په کې ام فیل له نو مده جتا ته بیا د احساسي چې सीखने और सिखाने के अमल में मैंने हुस्न सलूक का मुजाहिरा नहीं किया دویمه خبره چې د حسن سلوک د پاره د استاد د پاره دا هغه دا چې आप शागिर्दों को औलाद समझे शागिर्दों को औलाद समझे تاسو پوخا دا عدنان کاکا خیل اوس ډیر مشهور دی په اسلام آباد کې دغه د پاره د تعلیم بالغان د پاره ډیر شي انسټیټیوټس جوړ کړي دي او اکثر د ریټایرډ افسرانو اوس دغه سره دی په زرګاو دي نو هغه چې کوچاغه ویډیو چا کتلې نو مشرف مخامخ ناسو په وخت کې مشرف صدرو د مشاهد حسین وسره او تقریری مقابله و د تعلیمي ادارو نو د بنوري ټاون ناغر هغلو مشرف خو نو خبر چې به دې تقریر کوي مشرف د پاسه د قید اعظم هغه تصویرو ناغوي یہ تصویر آپ سے پوچھ رہی ہے کہ جرنیل صاحب آپ کو ہم نے سرحدوں کے رکھوالے کے لیے رکھا تھا آپ نے تو اسلام آباد کے تخت پر قبضہ کر دیا نو د مشرف رنگ بدل شو
लग साथ पस बताओ आप इस कौम की बच्चों को बिलाल समझिए, मुशर्रफ दजवीन बिलाल नो, आप उनको बिलाल समझिए, लेकिन आप बलूचिस्तान वालों के बारे में कह रहे हैं कि हम उनको वहाँ से हिट करेंगे जहाँ से उनको पता भी नहीं चलेगा। दा वही नो आगा दा खबर आगा तक वलच दा बची नहीं दी, दा आवाम नहीं दी, दा बिलाल दी नो कदा चजवीन बिलाल नुमी नगरी दा टोल खपल शागिर्दान एज अ बिलाल कंसिडर की। और दे पारा यो हदीस थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई इन्नमा अना लकुम मिस्लल वालिदी लिवलदी। उस्तादान खुदा ढेर इस्तेमाली करना इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, चिदा पैगंबरी कार दे नु ची मुअल्लिम शुए पैगंबरी कार दे नु बिया बता दो वालिद चिदा औलाद सर संग डील की दिसी बके नो इन्नमा अना मिस्लकुम जस्तासु द पारा इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिदी लिवलदिही। नो द उस्ताद पर जिम्मेवारों के दोयम जिम्मेवारी दाशवा चे हो पैसो त न गोरी चे तनखा में सुमरा दा और बल बदे त गोरी चे जद दी प्लारे। द्रेम नंबर खबर बताओ टीचर द पारा द हुस्न सलूक दई कि मार पीट से एहतराज करेगा। जगह चिकले तो मार पीट देर के ये मतलब बदाई चे तो सख्त और अल्लाह पर रसूल तसवैलु वलौ कुंता फज़न गलीज़ल क़ल्ब लन फज़ू मिन हौलिक। पैगंबर फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिन्त लहुम तरदी उस्ताद खुदा खुदा पर रहमत दी त नरबे नो वलौ कुंता फज़न नो को चरे तो बदखुय वे नो तो बदखुई जकने के चले पैगंबर सर बदखुई खनख करेदा नो च शागिर्दान स्ताना तरीकी द दې په ځای بخې چې شاګردان پتا باندې رامنډي کی او تعالی خواله راځي نو د حسن سلوک دریم کرایټیریا د ټیچر د پاره دا چې کوشش وکړي چې هغه بچو ته سبق چې خې نو چې په بینه ورته خې نفرت نه پیلاوي او بیا یې ورپسې بل خبره کوي چې ترسو پورې تا ته وړومبه سبق یاد نه نو چې دویم سبق ورته نه خې او کوشش وکړي چې ناغه ونه کې کم استاد چې پیریډونه ډیر خالی او کم استاد چې اکثر د پیریډ په وخت یا جنازې لته لې یا لاستیوي لته لې د خپل رزق مشکوک کوي د خپل فرض مشکوک کوي کم سيزونه چې دی هر څه په خپل خپل لیول به کې دي نو فرض د فرض په لیول واجب د واجب په لیول مستحب د مستحب په لیول چې کله ته ترتیب بدل کې لکه جنازې لتل د فرض کفایه دي نو چې څوک لاړ استاد ذمہواری ختم شو لاستیوي لتل دا مستحب دي خدا به الو کې چې تر دې کار نه پاره غي نو چې فرض که څوک تاسو کې چې پلانې خونه دی راغله او یا جنازې لته په سرکاري سکولونو کې اکثر دي سي او یو جنازه کې هغه غیر حاضر نه دا ولی چې هغه دا پیریډ ناغه کرنا اس کو گناہ نہیں لگتی دا ته گناہ نه کاری نو د حسن سلوک بل نه خدا دا چې ته پدا کې اوسو شاګردانو لپاره حسن سلوک سره شاګرد لپاره نومونه دا چې د کور ناراضي چې مور ته خوشاله ځکه دا غي د خپل لاندې جنت ته بابا جی ته خوشاله ځکه هغه پر رضا کې د الله رضا ده ملګری ته خوشاله ځکه چې دار درونه دي خو ورپسې بیا بل دادا چې د کوم علم حاصلین نیت په خالص کې الګا تاسو وکالت کې مړه چې د خلق پر او پرزوم کړه زبر سراغه چالو کم زبر په عدالت کې را کاغم دا وکیلان اکثر سړی ته دي سي وي زبر په عدالت کې میں تمہیں عدالتوں میں گھسیٹ لوں گا زه ته میډیکل کوم چې زه ډاکټر شم کا خیری کنا عمر بزیاتو ما کمو ما امړي بجوندې کوما ژوندې بمړه کوما نو مطلب دا چې زه به خلکو ته چلو خیر دي ته وی نیت کی غیر خالصګي نو چې ته کله سبق لزه چې ستا نیت خالصي ځکه چې یو حدیث ته چې کم خلق سبق د دې لپاره زده کوي چې د خلقو سره په بحثونه وکي په خلقو باندې خپل غرور رکي نو لم یجد رائحه الجنه د جنت بوی به مونږ مومي نو د دې وجه نه شاګردانو د پاره د حسن سلوک ډومبنه دغه ده چې ته د مور پلان د نفس بیا ستانیت ته سبق د ټولو نه خي او دریم دا چې خراب خوینه نه بزان بچ کې ګوره دا په ذهن کې کېده زموږ دا برین نه دی د دې دوی شي دي یو ته هیبټ برین وي عادتونو والا برین چې تا کوم عادت اپناو کړی دی بعضې خلکو کنزل عادت دي د بعضې خلکو ټوکې عادت دي د بعضې خلکو پیشاړې عادت دي او د بعضې خلکو خوږې خبرې عادت دي دې ته هیبټ برین وي بل ته کانشیس برین وي ضمیر والا برین چې هغه ته ته چې دا دې څه ناروا وکړه
وای زمونږ د ټوله زندگی چې تیریږي نو هیبټ برین باندې 95% زندگی مونږ تیرو، یعنی په سلو کې 95 زندگی زمونږ په هیبټ تیریږي. یاره وای پلانې خوی خراب دی، ولې خراب دی؟ خو خراب عادت کړی کنه. وې څنګه؟ وې دې اسمبلی له نشي راتلی، اسمبلی له ول نشي راتلی، دې نا وخت پاسي موري وای ما ته زارش نکړه خو دې نه پاسي، پلاری وای ما وخو خو دې نه پاسي، ځکه هیبټ برین د خراب جوړ شوی. کانشس برین ته وای چې دا ته ځکه نو کانشس برین خو 5% دی، 95% خو هیبټ برین دی. کدی ټرای وکړو دا هیبټ دی کانشس ته بدلولای شي. لکه دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چل خو ولو وی الله دې رحم وکي پاغه سړی چې هغه سار پاسي او خپل خزه پاسي اچ نه پاسي نو په چنګي. الله رسول الله ته دعا کړی دا او الله دې رحم وکي پاغه خزه چې سار وختي پاسي اخاون پاسي چې نه پاسي نو په چنګي. اټ میر چې هغه الارم ځان ته آن کې یا سکون ور کې یا لایټ آن کې یا پکې بند کې چې دا سړی وختي پاسي. چې کله یو سورز ته دې اراده وکي نو دا هیبټ برین بستا کانشس برین ته بدل شي. دیو جن ډیر شیخ خلک د شیخي نسوار کوي. هغه یو سړی ماته وي خدای دې خوشاله کا ما به نسوار کول دا هیبټ برین دی، خو پروژه کې تا وی چې پروژه کې خود ورځ څوک نسوار نشي غسته کنه جو د شپې مالای چې وی دیر شوزه به دا ایکسرسایز وکړو جو خدای پاک د شلو کارو د نسوارو د عادت نه بچ کړ. هیبټ برین کانشس ته بدل شو. نو دیو جن خراب عادتونو کې چې کوم عادتونه دي، یو چې خله دي خرابای، یو چې تسسته کاهلی، یو چې ته په ټیم کار لنځي، یو چې ته سبق کې غلا کې سبق کې اټینټیو نه. نو د شاګرد لپاره د حسن سلوک درېیمه نه خدادا چې دی به خراب خوینه د ځان نه لري کی. او څلورمه نه بیا پاغه کې دادا چې د خپل استاد ادب او احترام وکړي. کله چې د استاد ادب او احترام دا کوي او هغه دا کوشش کوي چې زما د استاد چې دی د دو په عزت کې یو خاص کمیرا نشي. په ابسنس کې به هغه یو میډم وا اخو قابله خزه وا نو زوی وو نو هغه ماشوم په سکول کې سپیلینګ ویل او سپیلینګ غلط وو نه هغه وته ای بچی دا سپیلینګ دی غلط دی خپل زوی ته وی نه هغه ولې زمونږ سر نه تخپويږي د شاګردانو په غزنیز باندې سر د عرش نه خپويږي. دي ته وای چې ستا احترام د سر سره دومره چې زما سر چې دی دا زما د احترام دی. دی وجنه حضرت علی رضی الله عنه دا غیر لپاره یو مثال ویلو انا عبد من علمني حرفا واحدا. چا چې ماته یو ټکی وخو زه هغه مرای ما مرای دي دوی سره د بای خرڅول شي. نو حضرت علی رضی الله عنه نور ایکسپلین کولا وای چې ان شاء باع کو خوخه جمعه د خرڅ کی و ان شاء اعتق کو خوخه نماده آزاد کی و ان شاء استرقا اكو خوخي نماده غلام وساتي. چې ستا په ذهن کې دای چې زه خو شاګرد ما خو زما د استاد چې ماته یو ټکی نه موږ ته خو دومره ټکی خولې چې ته به حیران شي چې لکه سړی څومره ویکاب لري دا ټول د استاد سره برکت دی. انګلیش ټیچر راته خې چې دا کیپټل وای دا راته خو چې دلته به کام وای دلته کې چې دلته کې به مخکې پرونونسیټ کې به دي سه دا به لیکي خو په خله کې به نه وای دا ټول ټکی موږ ته غي لیکلو خو ولیو. موږ په سکول کې وکنه نوې سکول لا نو موږ بي اي بي وای نو بي پکارو په وخت کې ټیچر نه پوهیدو نو هغه په چغه لګیو بابي منی بچا. نو موږ واړو سره په زور لګیو بابي منی بچا. په سټاف روم کې چرته بل یو استاد الله دې وبخښي دواړو پات شو نو هغه راغی نه په منډه راغی نو ورې لړکو خدای خوار نه ک بي وای. نو دې ته وای چې ته وای چیرې زه خور دم رایم د په ما ځان دومره کړهولې ده د دومره را منډه کړې و زما د پروسیجیشن د ټیک کولو لپاره چې زه ځکه کې بد ښکار نشم ما خو بابي وي ما او کنه مې طالب د جمعات نه بار تر وته منګوري د بازار والا په خاله منګوري په بازار کې به بینګونو نو طالبانو له خو عربي ورزي دا دې لیکلو حبيب بینک لیمیټډ هغه چوتي سي قتل نه حبيب بینک لم یټډ هغه به تو ته چې دا د سینې پرونسیټ کیږي دا ببل شن چې تاسو سره دومره خکړی دي چې تاسو پرونسیشن خو ولې نو توس دا غمره چې تاسو په ذهن کې دی او بل د حسن سلوک د شاګرد لپاره غټه خبره ده چې د خپل کتابونو احترام وکړي. چرته کتاب د کوناټي د لاندې کې نه ده چرته په خپل کاپای د پاسه کې نه چرته کتاب سر ته کې نه دی چې ته په سر د پاسه کې دی چرته کتاب د کټ تلاندې کې نه دی ځکه چې کله ته احترام کې نو پتا کې به یو نورانیت راشي او بیا به دا سبق تا ته یادېږي. نو ما نه یو کس په دغه کې
پیښور کې ونو موږ سره لیبرال الله دې وبخي او ژوندې دی خدای دې ښه ساتي نو ماته تفهیم القرآن راکړ تفهیم القرآن جن علما ورکو نو ماته ورکو چې وته ول ورکې دې شپې په کټ کې ملاسي ګوري مونږ زوده سي نه کاو نو بیا د لاندې د خپل کټ د لاندې په کټ کېږي دې ته وایي چې ته به د کتاب احترام کې او هغې ته به ډډه نه وخې بعضې کسان کتاب ته شاکوي هم نه او آخري خبره چې د کوم سټوډنټ دپاره د حسن سلوک ډېره ضروري ده هغه دا ده چې ته به تکرار کې ریپیټیشن کې د خپل سبق تا ته چې استاد کوم سبق ویلی د هر اتوار یا د هر فرایډې په ورځ چې ستا چوټي نو د تیرې هفتې هغه ټول سبقونه به دوباره ریپیټ کې او چې کله ته په ځان کې دا صفت پیدا کې نو غالبا د عربی مقوله ده لکل شیء باب و باب العلم تکرار په عربی کې دې ته تکرار وایي د هر شي دروازه اکه د علم په دروازه نه نوځي نو تکرار وکړي د اسلام کوم نقشه چې ده د فیلډ هغه په دې انداز کې جوړیږي که تاسو دې ته وګورئ نو دا شی چې دی دا ښکته حصه چې ده دې ته وایي فاونډیشن بنیاد نو د اسلام فاونډیشن د ایمان چې ستا کلکه په ذهن کې دا خبره راشي چې الله زما خالق هم دی زما رازق هم دی زما مالک هم دی او زما حاکم هم دی حکم هم دغه چلیږي د هر څه زما سره دغه امانت دې ته ایمان وایي چې کله دا خبره ستا کلکه شي نو دویم سټپ چې دی هغې ته بیا وایي اطاعت ته یې منې ماسپښین ته دا خبره وکړه نو مازدیګر بانګې وي بیا به ته منزله ځې دې ته اطاعت وایي دس از د سیکنډ سټیج ادا تا دا ثابته کړه دوه وشو دریم نمبر سټیج بیا دا دی چې هر هغه شی چې په هغې الله خفه کېږي هغه به نه کې په کنځلو خفه کېږي په سستۍ خفه کېږي په دروغو خفه کېږي په ابسنټیز خفه کېږي نو هغې ته څه وایي دې ته څه وایي چې ته به نه کې دې ته تقوا وایي دا دریم شو څلورم دا چې دا ټول کارونه به ایکسټریملی ښه کې دې ته ایکسلنټ موږ وایو موږ به وایو ګوډ که نه بیا به وایو بیټر نو بیا وایي بیسټ نو چې بیسټ هر کار ته بیسټ کې دې ته احسن وایي احسن دا د حسن نه وتی دی نو احسان نه چې کوم شی ته ته احسان وایي نو څلورمه حصه دا ده چې ته به هر کار ښه کې دې ته احسان وایي گویا کې چې احسان یا حسن معامله دا د اسلام په چتونو کې د ټولو نه اوچت او د ټولو نه قیمتي چت دی نو که ته ټیچر یې نو ته به ټیچینګ د احسان په لیول کې او که ته سټوډنټ یې نو ته به زده کول هم د احسان په لیول کې اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين